د دې مین کاز او مین مقصد د دې دا دی چې یاره دلته کې زموږ ورور بچجي کیپې کولو کړې ده. ډېر ښه انیشیټیو ده. اول به زه په دې باندې بحث وکړم. زموږ ټول ځوانان هغوی ته زما دا خوا دی چې هغه کاروبار طرف ته راشي او خپل کاروبار وکړي او خپل محنت کوي او مطلب د لهو لعب نه له فضول کارونه راوځي. نو لایبرري دا موږ په دې بنیاد وکړه چې دلته کې ډېر ځوانان راځي او هغوی دلته کې ناستي چای ناشتې دپاره. نو هغوی بیا اکثر په موبایل کې بیزي یا نور ګپې لګوي. نو زموږ مقصد دا و چې کوم کسان چې دلته کې راځي نو هغوی به خپل دلته کې ریفریشمنټ هم کوي او د هغې سره سره به کتاب ګوري. نو د دې سره به ډېره زیاته پیدا کېږي خلکو ته. نو دغه لپاره موږ را سوچ وکړو دا لایبرري مو لګوله. په هغې کې به موږ مختلف قسم کتابونه ږدو. دغه کتابونه به زموږ دلته کې کوم ځوانان دي راځي هغوی ته به پیدا میلاوي. زیات ملګري داسې دي چې هغه د یونیورسټو نه فارغه دي، کالجونو نه فارغه دي. د هغوی څخه بلا ذخیره پرته ده په کور کې د کتابونو. هغوی دا خواهش کوي چې یاره موږ کتابونه چونکې یا موږ کتلي دي یا زموږ نه زیات دي هغوی راوړو دلته کې کېږدو چې یاره څوک یې وګوري او چاته ته پیدا میلاو شي. نو زیات تر موږ سره ملګري دي چې هغوی به راځي ډونیټ کوي به که بیا موږ سره کمې راغلی نو انشاءالله چې څونه پورې موږ ته ضرورت و موږ به کتابونه اخلو. چې په دې کې به د ټولو نه اهمه خبره دا ده چې دې کې به هغه کتابونه میلاویږي. هغه کتابونه به تاسو دلته ګورئ په کوم کتابونه چې تاسو ته په عامو ستاسو په نصاب کې نه میلاویږي، په یونیورسټۍ کې کوم مطلب نه پړاویږي. د خپلو اتلانو به وي، د خپلو شهیدانو به وي، کمې قربانۍ چې پښتنو ورکړي دي. کوشش به زموږ دی چې د پښتنو اصل کې تاریخ او اصل کې چهره چې کوم د هغه په دې کتابونو کې تاسو ته میلاویږي.